د امام نه په رکوع سجده کې مخکې تلل دا مکروه تحریمي دي، حرامو ته نږدې دي. حدیث شریف کې راځي انی امامکم فلا تسبقون بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام، چې رکوع سجده کې مخکې رستو تله ښه نه دي. او بل حدیث کې وما یخشى احدکم ان اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار، چې څوک د امام نه مخکې سر اوچتي په نو نعوذ بالله د باندې خطره داره چې د سر الله پاک د خر د سر پشان کی. نو یو عالم و محدث بیا بر وخت ګرمۍ سړځای کې پزان باندې کپړه چولې وه، شاګردانو ته استاد دا ولې نو یو شاګرد ته وی چې چاته به وای نه زما د مرګ نه پس که بیا وای نو وایه او ژوندانه کې به نه وی. ما چې ما ټسټینګ کو چې یاره دا څنګه حدیث شریف کوي چې د سر به الله د خر د سر په شان کړي، دا به څنګه نو قصدن ما په رکوع په سجده کې د امام نه مخکې والی وکړو. نو ګوره دینه دا مانم معلومه شوه چې قرآن او حدیث مطلب که زمونږ ذهن کې راځي او که نه راځي، عقل یې که مني او که نه مني، بس عمل پکار دی، ټسټینګونه پکې نه دي پکار. نور مرګولم سړی دعوت ورکړي چې د امام تابعدارۍ کې مونځ کوي او رکوع سجده کې مخکې د امام نه ځي.